د دې ځای د تبوک چې کومه مشهوره قلعه ده، کوم چې د عباسي دور کې شروع شوې وه او بیا سلیمان القانوني مخکې هغې له تجدید کړی و، نو دا هغه قلعه ده په تبوک کې. د دې قلعه ډېر اهمیت دی او د دې شاته چې کوم دی هغه چینه موجود ده، کومه چینه کې چې حضور صلی الله علیه وسلم لاسونه اینځلي وو، صحابه کرامو ته اوبه څښلې وې. دا پکې پخواني لوښي پراته دي. دا پکې د اوبو کله پکې ده، او دا پکې د وړو لپاره میچن دی پخوانی، په دغه به اوبه څښلې. ماشاءالله ماشاءالله. او دا چې کوم دی جومات ته نقشې ورکړې ده، او دا چې کوم دی مسجد الرسول صلی الله علیه وسلم فی تبوک، دا پخوانی نقشه چې کوم دی دغه جومات ته هغه موجود دی دلته. شوملې به پکې ورې ټیک دا د شوملو هغه څیز دی، په دې کې شوملې مملې کولې. ماشاءالله. او دغه څه شي دي؟ دا خرابه تکې دا وکتور کوټیشن جومات دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. أخرجه الإمام مسلم. دا خو سکې دي، 100 روپۍ دي، پخوانۍ کرنسیانې دي. دا بره کومه قلعه چې جوړه شوې ده، هغې سیل کو بره چې څه شی دي پکې نه وي. دا پکې دا وړې وړې کوټې به پکې څه شي؟ دا آیت الکرسي لیکلی شوی ده، به یې ګټه. ماشاءالله. سیندنۍ معجم البلدان. دغه پخواني لوښي د اوبو موبو وغیره، بتکې. دا تبوک په باره کې چې کوم تاریخ دانانو خبرې کړي دي. او بهترین سیستم یې دی، رڼا هم پکې راځي او مورچه هم ده. دا پکې هغه پخواني دوربینونه دي، هغه غځول وی چې هغه ترتیب سره سیګنال راوستل. ټول پخوانی سیستم دی. بالکل. په دې ځای کې هم دا تاریخ لیکلی شوی. عبدالله فلبي قال انتبه في كتابه ارض مدين ارض الانبياء. دا څه لوښي دي؟ چاکولې؟ نه بل څه دي؟ پیسه به نه پرېږدو بس. محمد نبی بخلفه خلا چینک دی د چیا. دا چې کوم قسم قسم بتکې ایښودي دي، دغه ما په خیال ګړۍ شان نه قصیز دی. اخوانا دومره ساده واخو چې دا اوس وګورئ، د لوښي لوښه د لرګي سیستم او د دغه سیستم دی. دا کاڼي دي. الشیخ حمد اليسر يرحمه الله تبوک په باره کې دغې خبرې ښه، دا مختلف کاڼي دي.
من غوره كمان غنم منم غنم شو كمان والله شو صح